ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم شاهي امن پارک کې موجود یم شاهي بس شاهي ده نو ډېر ښایسته د دې ځای خلک ډېر مهمان نواز پکې پارک جوړ دی هر قسمه فیسیلیټیز موجود د کلو وشربو سهولیات موجود تاوده ګرم ګرم چایونه خوراکونه پکوړې سموسې سیخان وغیره چې د چا څه خوښ وي هغه اوس په شاهي کې موجود دي دا زانګوګانې د ماشومانو د سیر و تفریح لپاره د کشتۍ د ماشومانو ټالونه دلته د تصویرونو ویستلو دپاره سپاټ د ویډیوګانو جوړولو لپاره ځایونه الغرض چې په یو ښه پارک کې څه پکار وي هغه په شاهي کې شته او په دې امن پارک کې او په یو ښایسته علاقه کې چې څومره ښایست پکار وي هغه هم په شاهي کې شته چې په غیر چاپېره په غرونو واورې شینکۍ ښایسته کورونه او بیا د شاهي د خلکو مهمان نوازي نو داسې ښکاري چې په شاهي باندې قدرت ډېر زیات مهربانه دی خو انسانان پې بالکل نه دي مهربانه او په دې انسانانو کې درې انسانان ایم پی آی عبیدالرحمن صاحب ایم پی آی ملک لیاقت صاحب او ایم این ای محمد بشیر خان چې شاهي ته بالکل د میرانې مور نظر کوي او زما چې خبرې اوري لږې به پې ترخې لګي خو صاحبه دا حقیقت دی 2 کاله وشو چې دې صاحبانو وی چې پیکیچې والا دا د شاهي روډ منظور کو او بس دا د جوړیږي اوس چې مونږ راتللو ګاډي به سیوارې کوو نو مالکه دا چېرته جاندار شی وی نو دې به مونږ ته ازار کولی چې خدای دې تباه برباد کړه ته زه به کومه لار راوستلمه خو ښه وه چې بېجانه و نو دا دومره ښایسته علاقه ده دومره ښایست الله تعالی ورکړی دی دلته خلکو انویسټمنټ کړی دی پارک یې جوړ کړی دی د خلکو د خوراک سکاک لپاره د خلکو د فیسیلیټیشن لپاره د خلکو د راوستلو لپاره دومره خواري محنت کړې ده خو تاسو دا نشئ کولی چې پیکیچې والا رامنې کوي دا سړک پې جوړ کړئ 2 کاله د دې وشو چې تاسو دا اعلان کړی نو زما درخواست به دا وي د ټولو خبرو نه مخکې چې صاحبانو دا شاهي ستاسو علاقه ده مینې صاحب ستا خپله علاقه ده عبید صاحب ستا خپله علاقه ده او ملک لیاقت صاحب ستا خپله علاقه ده او په دې شاهي کې ټوریزم ډپارټمنټ څه وخت کې موږ پوسټونه شیر کړل چې ډېر شنه باغونه یې وښول چې ټورست ټریک به جوړوو او ټورست فیسیلیټیشن سنټرز به جوړیږي او دا به جوړیږي او هغه به جوړیږي مونږ وایو چې بس شاهي خو سویزرلینډ شو خو چې راغلو دلته خو هېڅ هم نشته دی بیخي څه په نظر نه راځي د شاهي د خلکو ستونزې په خپل ځای دي خو دلته چې کوم ټورست راځي دې ته ځان له ستونزې دي نو چلو دام زما خیال دی چې اواز اوچتول پکار دي په دې باندې خو اوس په دې پارک کې موجود یو دا د ځایي خلک دا ټورست را سره دي دوی سره خبرې اترې کوو دا زموږ سره عمران الله خاکسار صاحب چې د دې ځای اوسېدونکی دی نو شروع هم د ده نه کوو ډېره مننه یو وخت و چې موږ به د شاهي دپاره پوسټونه کول چې یاره تاسو د سوات په ځای کالام په ځای شاهي ته راشئ اوس دلته موږ ته د ویډیو جوړولو لپاره ځای نه میلاویږي دومره رش دی چې موږ یو ځای غاړې ته ودرېږو خپل پروګرام ریکارډ کړو دومره سیوا رش شو څه نظر سره دې ته ګورئ ډېره مننه ټول ناول خو ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو رالی او د دغه ګاډو ازار هم په ځان پسې کړو چې په دغه سړک باندې تاسو رالی او رالی نو حقیقت دی چې شاهي هغه کوم پوسټونه چې به کېدل تاسو به کولو مونږ هم وله کړي دي چې په شاهي کې به ټورست سپاټ جوړېږي او ټورست فیسیلیټیشن سنټر به جوړېږي او سویزرلینډ به جوړېږي نو خو بیا چې مونږ سوچ وکړو نو د شاهي هغه پوسټونه دغه 1 کروڑ نوکریانو په شان شوي دغه د دیر میډیکل کالج په شان شوي دغه دیر د موټروې شان شوي د دیر یونیورسټۍ په شان شوي نو هغه وادي پاتې شوي تاسو یادوي چې کوم ټیم کې محمود خان صاحب دلته وزیر سیاحت د هغه ټیم نه زموږ سره واده کړی وه د کومراډ په سړک باندې راغی او په دې شاهي په ریسټ هاوس کې موږ سره ناست وو هغې ویل چې شاهي دپاره سړک خو ما د نن نه بس منظور کړو دا سړک وشو موږ هم خوشحاله شو چې چېرته ځان له د نوي ګاډي غم وکړو ځکه چې بیا به دا ګاډي په دې باندې خوند نه کوي بیا اوس سړک چې کوم تاسو راتلی نو هغه زوړ سړک خو نوی سړک خو لا یو طرف ته خو زوړ سړک حالات تاسو وایي چې هغه هم خراب کړی دی د هغې واپس مرمت هغه لا اوسه پورې نشته دی نو موږ یو ځل بیا اپیل کوو چې د عوام دا هم انسانان دي دا هم ژوند کوي دا هم ژوند ته پرېږدئ ځکه چې دا هم تاسو له ووټ درکوي د دوی هم حق دی تاسو د دې سره د ټول عمر دپاره دا مظالم دا ظلمونه دا عوام به اخر مجبور شي او دا د برداشت کولو نه بهر به شي نو هسې ټورست چې کوم راځي هغې په هکله څه وایې لکه شاهي روان دی ماشاءالله ښه په ټرنډ کې دی ټورست خو راځي ټورست چې راځي نو د شاهي د نیچرل بیوټي لپاره راځي کوم چې د دې ځای کې خپله نیچرل ابو هوا ده د هغې لپاره راځي نور حکومت او سهولیات زما خیال چې نه دارد
ډیره مهرباني. دا ملګري دوی هم را سره دي. ستا ډیره مننه شاهي په هکله ستا څه خیال و؟ ډېر وخت پس راغلی چې څنګه ځای به وي، اوس چې رالې نو څنګه ځای دی؟ وحید صاحب زه خو یم چې په مسایلو باندې تاسو هم خبره وکړې او دې ملګري مو کړې. دا ملګری د یو کې نه ما راغوښته د اختر له زه هم مجدا به د شاهي په ښکلا باندې خبرې وکړي. مسایل خو بیان شو. تاسو اسلام آباد کې ګرځئ، غټو غټو ښارونو ته ځئ، چکرې مکرې لګوئ، نو ستا څه خیال دی که دا شاهي لږ دا زمونږ ذمهوار خلک ورته توجه ورکړي؟ بالکل وحید صاحب په یو علاقه کې چې خلک ژوند کوي او په کوم ځای کې اوسېږي، لکه هغلته کې ریفریشمنټ لپاره یو پارک شو، لکه هلته کې پارک شوي، خو زموږ سره خو هغه سیسټم نشته. نو لکه دلته کې پرایویټ پارکونه زموږ سره شوي دي، نو پکار ده لکه پارک خو چا ارګنایز کو، دلته یې ځای جوړ کو، په سرکار چې کم از کم دا خو وکړي که نه چې هغه ټریک هغه لاره چې کوم ده کم از کم هغه ورته دغه کړي، برابر کړي. نو ډېره مهرباني. دا ملګری چې دی وسیم راحیل د انګلینډ کې سبق وایي او بس هغلته وي زیاتتر. تا خو د یورپ ښکلاګانې مو لیدې، نو زموږ د دې خپلې قدرتي ښکلا چې الله تعالی پرې څومره مهربانه شوی دی، په دې حوالې سره څه وایي؟ فرست اف اول ډیره مننه وحید صاحب تاسو اپورچونټی راکول. زه ډېر ټایم پاس هم شهید ته، خو اصل کې زموږ ملګري هم خبره وکړه چې مونږ کله راتلو روډ ډېر زیات خراب و. بل زیاتره زموږ د خلکو ته زه دا ریکویسټ کوم عوامو ته، کوم چې زموږ ینګ جنریشن دی، چې پلیز تاسو د کوم ټریفک رول دي هغه فالو کوئ. هر کس کوشش دا کوي چې زه مخکې شم. دلته کړي ډېر زیات دي، نو ډېر زیات اکسیډنټ کېږي. نو یو خو زما فرست ریکویسټ دا دی خلکو ته. بل سیکنډ دا چې شهي ډېر زبردست ځای دی، ډېره ښایسته ځمکه ده. زه دا غواړم زموږ کوم ګورنمنټ خلک چې دي هغوی دا ریکویسټ کوم چې په دې ځای باندې انویسټمنټ وکړئ، نو دا زموږ د ایریا به هم ډېر زیات مشهوره شي، ډېر زیات ښه نوم به لاړ شي، ډېر ټاپ باندې ده او د خلکو هم ډېر څه وایي په دې ځای کې دومره مطلب دغه شته دی چې دا لکه د یورپ د مقابلې یو سپاټ جوړېدی شي؟ بالکل ظاهره خبره ده، خو کمپیر ټو یورپ کې اپورچونټی ډېر زیات دي. هلته لاړ شي، هلته عوامو ته اپورچونټي ورکړي، سهولت ورکړي دي. خلک غواړي چې موږ چکر ووهو، لږ ریلیکس لاړ شو، آوټینګ وکړي د فیملي سره. خو دلته مسله دا ده چې د دغه وجې نه ریزن نه خلک راځي، په تکلیفاتو باندې راځي، په مشکلاتو باندې راځي. که ری انویسټ وکړي دلته خلک، نو ډېر زیات به خلک دلته به راځي. ډېره مهرباني. یو خبره وکړم د ملګري خبره وکړه وحید صاحب، اصل کې د یورپ خلک چې کوم دي هغه سایکولوژیکلی ډېر پیسفل وخت تېروي، هغوی د هر قسمه سهولیات شته. نو لکه دا پښتانه چې زموږ دي یا لوکل د دې راوخوا علاقې چې کوم دي، دا سایکولوژیکلی ډېر زیات ټارچر شوي دي، د امن مسلې دي، سکیورټي مسلې دي. نو لکه دا یورپ نه دلته کې د دې ریفریشمنټ او سیاح او د دې ډېر زیات ضرورت دی. ډېره مننه، ډېره مهمه تاسو خبره وکړله. ډېره ماشاءالله تورې چشمې او موبایل او زبردست. نو کوم ځای نه راغلی؟ معیارونه سویم ځل دی شاهي ته راځي؟ یاره دا درېیم دی که څلورم چکر دی چې اخر سره. څنګه لکه شاهي کې چې راشي مازغه تازه شي ریفریشمنټ وشي څه فیلینګ وي؟ یاره وحید خان طارق صاحب موږ به دا ووایو چې ماشاءالله دلته ښکلا او په دې باندې څه ثاني نور نشته دی. موږ ډېرو ځایونو ته ځلي، خو د دې په شان سکون او پوره علاقه چې کومه ده د دې په شان نشته. پارک په حوالې سره څه وایي؟ لکه یو بهترین پارک موجود دی ماشاءالله. پارک خو داسې پارک جوړ شوی دی چې موږ دا په زموږ د عوامو په سپورټ کېږي چې خلک دلته انویسټمنټ وکړي، وزټ وکړي، نو انشاءالله دا به نور هم ښکلا راپرېږدي او نور به هم د علاقې ته پیدا ورکړی شي. تاسو ډېره مننه. دا د دې ځای هغه ځوان دی چې خلکو له تصویرونه وباسي، د ډېر وخت نه دی دلته دا روزګار کوي. ګورئ یوازې دا نه چې خلک دلته راځي او انجوایمنټ کوي، سیر و تفریح کوي، بلکې د خلکو د روزګار یو سبب هم دی. دلته هوټلې روانې دي، چایونه پخېږي، سیخان پخېږي، پکوړې، سموسې، قسمه قسم خوراکونه دي. دلته سکیورټي ډېر شامله ده، پولیس هم دي، دلته پرایویټ سکیورټي ده چې هغې ته هم تنخواګانې ورکولی کېږي. داسې دا ځوانان دي چې خلکو له تصویرونه وباسي او بیا ورله ورکوي، نو د دوی هم پکې روزګار روان دی. نو خبرې ورسره کوو. نیاز علي ډېره مننه. سویم کال دی د کیمرامینۍ. السلام علیکم. د خبرو مو که ډېره مهرباني. زه د پېښور نه راځم او دا درېیم کال مې دی. ماشاءالله زه هر ځای ته تلم، لیکیو، راولجیل ته، ایوب پارک ته، کراچۍ ته، هر ځای ته تلم، خو ماشاءالله ډېر ځای غوندې ځای ما په یو ځای کې مونه لیندو. ډېر مهمان دوست خلک دي او ډېر خواږه خلک دي. او بله دا د شهي ځای چې دی که نه دا ډېر خوږ ځای دی او ماشاءالله پارک باندې هم ختمه کړې ده. ګوره کمرې پکې شته دی، ښایسته ده. زنان اصل جومات ځای پکې، اصل خبره ده چې زنانو ځای پکې بیل دی، فیسلټي ځای دی او ځان له محفوظ ځای دی، هېڅ ټینشن نشته دی او تاسو هر وخت کې راتلی شئ. د زنانو ځای هم شته دی، کمرې هم شته دی، پارک هم ښه برابر دی او ښه ډاډه زړه راتلی شئ. ویډیوګانې به هم دله کوو، تصویران به هم دله وباسو. دې پارک کې ستا سپاټونه کوم دي چې ستا زړه غواړي چې خلک پرې تصویر وباسي، ویډیو پکې وکړي؟
یاره به زمونږ دا ګول چوک دی دلته موږ تصویر هم واسو ویډیو هم جوړو او تاسو ته به پرنټ هم میلاویږي تاسو چې فیملی سره راځئ تاسو ته به ماشومان له پرنټ هم واسو ډایرکټ اتوماتیک کاغذ تصویر به تاسو ته میلاویږي صحیح ده نو څنګه کار څنګه روان دی نن سبا خو هر چا سره موبایل خو کیمرې ته خو نه رسي کنه ماشاءالله بس تاسو به لیدلی کینان هم د نیکان دا دي 7200 کیمرې دي تاسو ان شاء الله یو په ریزلټ چک کوي تاسو ته بخپله پته ولګي بل اصل خبر ده فیل دی زمونږ سکیل دی موږ چې ګات مطمئن کونو اله تصویر واسي نو ډیره مننه دا تاسو خبرې اترې واورېدلې شاهي امن پارک کې موجود یو او دلته د سیر و تفریح لپاره هر څه موجود دي د خوراک ریفرشمنټ لپاره خوراک سکاک لپاره هر څه موجود دي واشرومونه شته جمعات شته که څوک دلته پاتې کېږي شپې ته هغې لپاره کمرې ښه بهترین ویل فرنیشډ بیډونه پکې دي کارپیټونه قالونه پکې دي د خورې چې کم دنو انتظامونه هم پکې دي او دغه رنګې د زنانو دپاره چې کوم دنو دلته یو ځانګړی پارک دی چې هغه بالکل یو ځان له پورشن دی زنانه هم ورته راځي ځوانان هم ورته راځي او بس په دې لوکل علاقه کې دا یو پرایویټ انویسټمنټ زموږ یو ملګری منګل دی چې هغه کړی دی او یو بهترین انویسټمنټ یې کړی دی چې علاقه یې ښایسته کړې ده ما چې ورسره خبرې کولې نو د روډ په حوالې سره ګیلمن و چې منګل صاحب وایي چې که دا روډ چېرته پوخ شي نو وایي چې دا به په ما غټ احسان کوي نو ما ورته وویل ما دا یوازې په تا نه بلکې په دې ټول جندول او په دې سیمه به احسان وي چې دې سره به دا ټوریزم پروموټ شي او له هغه به دا هم ویل چې که دا روډ هر چا پوخ کو که هر یو پارټۍ والا و یا هر یو ایم پی ایم ان ای و نو وایي چې زه به د هغه سره کلم کوله ودرېږم او په الیکشن کې به یې سپورټ کوم خپل جیب روپۍ به لګوم او د هغه دپاره به کمپین کوم او وایي چې غټ ضرورت دا روډ دی نو زه هم دا وایم چې دلته اوس په شاهي کې نور هېڅ قسمه ضرورت نشته یو وخت خو موږ به وایو چې یاره واشرومونه پکار دي هغه شته یو وخت خو موږ به وایو چې هوټلې پکار دي هغه شته یو وخت چې موږ به وایو چې د شپې ځایونه پکار دي داسې لوکل خلکو به میلمانه خپل دیرو ته بوتلل او انټرټین کول به یې موږ وایو چې نه هوټلې د شپې کمرې پکار دي اوس هغه هم شته جومات هم شته پارک هم شته سهار راځه او ماښامه پورې په پارک کې کښېنه ځان ریفرش کوه او شپې له بیا کمرې ته ځه کلو وشربو هم کېږي یو مسله ده او هغه د سړک ده نو دغه درخواست ایم پی ای عبیدالرحمن صاحب ته ایم پی ای ملک لیاقت صاحب ته او ایم این ای محمد بشیر خان ته چې تاسو خو دعوې کوئ ایم پی ای عبید صاحب وایي چې یو ارب او 25 کروڑ روپو ما کار وکړو ایم پی ای ملک لیاقت صاحب وایي چې یو ارب او 40 کروڑ یا 50 کروڑ ما کار وکړو او ایم این ای صاحب خو ځان له جو اوچتو پایو کې دی نو صاحبانو دا تقریبا په 3-4 ارب روپو کې به دا سړک کلیر شي نو خیر دی لږ څه بوله مونږ هم چانده وکړو څه تاسو هم څه وکئ او دا سړک راله پوخ کئ دا ملګري ریپورټر او کیمرامین عادل سره وحید خان تاجک شاهي امن پارک